آیا د جنابت په حال کې چې کله پر انسان باندې غسل کول واجب وي، په داسې حال کې د انسان دپاره خوراک کول او چشاک کول او ذبیحه کول په شریعت مقدسه کې څنګه دي؟ آیا دغه کس چې پر ده باندې غسل کول واجب وي، پر ده باندې غسل فرض وي، په داسې حال کې دی یو پسه حلالولی سي او که یا؟ د دې مسلې جواب دا دی چې د کومو کارو تعلق له طهارت سره نه وي، هغه په حال د جنابت کې انسان کولی سي، خوراک هم کولی سي، چشاک هم کولی سي او ذبیحه هم حلالولی سي. لیکن مختاره خبره دا ده، ښه خبره دا ده چې له حضرت عایشې مبارکې رضی الله عنها څخه روایت ده. دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سی به کله د جنابت په وخت کې و او اراده به د خوراک وکړه، تر خوراک مخکې به اودس کوي، او یا چې به کله اراده د خوب وکړله، تر خوب مخکې به هم اودس وکړو، بیا به ویده سو. نو ښه خبره دا ده چې کله انسان د جنابت په حال کې وي، د هغه دپاره پکار دا ده چې اول وارې چې هغه اودس وکړي، تر اودس کولو وروسته بیا خوراک یا چشاک وکړي، او که چیرې انسان بیدیږي تر خوب مخکې باید اودس وکړي. دا سنت طریقه ده.